څنګه چې د حامد میاں صاحب خبره وکړه دا تعلق او دا ورورولي چې ده دا څه نن نه ده، دا د عزت الله میاں صاحب او بیا د هغوی نه مخکې د مشرانو سره یو تعلق او ورورولي را روانه ده. او ځکه دا ووایم چې که شهید وطن حیات محمد خان شیرپا په سیاست کې کامیاب شو، که بیا د هغوی نه پس ته جناب آفتاب احمد خان شیرپا کامیاب شوی، په هغې کې ستاسو د خاندان هم یو ډېر لوی لاس دی، ستاسو د مشرانو ډېر لوی لاس دی. دلته کې الله میاں صاحب موجود دی، دوی قربانۍ ورکړي دي. نور مشران څه دې وخت کې موجود دي، څه دې وخت کې موږ سره نشته. خو د هغې ټولو د هغه قربانو د جدوجهد دا نتیجه ده چې نن دا کم ځای ته موږ رسېدلي. بیا زه به دا وګڼم چې دا خاص کر د تېر 15-20 کاله کې که هغه امداد باچا و، که هغه امین باچا و، که هغه فلم الله میاں صاحب و، که هغه نور ستاسو مشران او ستاسو دغه ټولو یو داسې کردار ادا کړی او زمونږ او ستاسو په منځ کې هغه یو د کلیوالۍ او د دغه نه د ورورولۍ او د رشتې او د یو خاندان هغه دغه جوړ شوی. ما ته یاد دي، زما خیال دی چې د هغه وخت کې به 4-5 کاله ومه چې هغه وخت کې مشر جیل کې او عزت الله میاں صاحب به راتلو او هغه وخت نه ورسره ملاقاتونه او دغه دغه شانتې ټولو سره دلته کې. نو دا داسې ګڼمه چې دا لکه زمونږ یو کور دی، یو دغه دی زمونږ. بیا په دې دغه دوران کې تاسو چې مختلف ځایونو کې کم کردار ادا کړی، دا اوس پوره باقي الله باچا زه چې اوس رالم نو د کتوزو او د مرکبات خبرې راسره کولې چې هلته کې به مونږ ځو او هلته به ګرځو. نو دغه شانتې ستاسو ټولو مونږ دا تمه کوو چې دا الیکشن شو یا دا پارټي شوه، دا ستاسو پارټي ده، دا به تاسو راپاسئ او دا کردار به تاسو ادا کوئ، یوازې مونږ یې نشو کولی. کله چې سړی الیکشن کوي نو خپل یار دوست خاندان ټول راجمع کوي او هغوی کار تقسیموي او دغه کوي. نو زمونږ د هغه ستاسو باندې هغه دعوه ده چې تاسو به مونږ لپاره هغه دغه کوئ به. او دا زه تمه لرم چې تاسو به نن نه بیا راپاسئ او دا کار به خپل کار به ګڼئ او دا کردار څنګه چې مخکې مشرانو ادا کړی دی همغه شانتې به دا کردار بیا ادا کوئ.